او دا غریبه یو بیبي را بیبي ذلیله دا لاول د حضرت عمر ویزه وه د حضرت عمر هغه وخت کې هغه لا مسلمان نو کافر و نو عمر خو هم ډېر جذباتي و نو راګېره به یې کوو او ډېره بوډۍ تکه توره د شکل نه او کونټي ملا واله او بچي یې هم نشته د ابوجهل به راونیوله ښه ته مسلمان یې ته زمونږ خدایان نه منې او نه منم ستاسو خدایان ویل وی یو الله منه هغه الله چې دا ټول کائنات پیدا کړي او دا ټول مخلوق پیدا کړي دا خو تاسو په خپلو لاسو دا مورتې بوتان جوړ کړي دا خدایان نه دي نو څپېړه به یې وله ورکړه غریبې له نو سانتی به پرې وړې نو کوتک به یې راوبارو نو زخمي به شوه نو څوک ولې علاج وکړي چې دشمن په کور کې یو بنیادم او غریب بې کسه بې څوکی څوکي ویم نه علاج به وله څوک دی نو چې وینې به شو نو زر به یې د څادر نه پلو اوښله نو تو به یې کړل نو چې بیا به یې دیکه ورکړه سانتی به پرې وغلی لاس به یې مات شو د غریب نو پلستر ورته څوک واچوي نه هغه زمانه کې پلسترې وې نو ټوکله به یې وشلوله د پلو نه نو په هغې به یې تړل دا ژوند دی ایمان څونه کلک دی پړه کې مې یو ځل یې وله کوتک اوچت کړې سر له یې وله راوباره ابوجهل او پیغور یې ورکړه ځکه نو وي زموږ د خدایانو بد وې نو ړندی کړئ خپل خدای ته دې ووایه چې دې اوس جوړه کړي نو دا غریب به په جلا په اوښکو ډکو کوټې ته ننوت او خدای پاک ته یې لاسونه اوچت کړل یا پروردګار ستا په رضا کې زه ووالی شم زخمي شم خدایه تا ته ما ګورې لاس هم لري اوچت کړی بیا بس خدای چې په څه خوشحاله یې زه پرې خوشحاله زما لاسونه مات شو خدای تا ته ما دعا هم نه ده کړې چې دا لاس راله جوړ کړه بابا سانتی واړولی شي ما تا ته لاس نه دی پورته کړی او زما نه یې کمیس پرتوګ ووستل او په لاسو مرو کې راله پړي واچولو په دې لارو کې راښکلم زما دا بوډا دا کمزورې وجود خو خدای تا ته ما درخواست نه دی کړی نن یې په سر ووالم ړنده شوم نو نن هم تا ته زه نه ویم چې ما جوړه کړه چې ته په څه خوشحاله یې خدای زه پرې خوشحاله یم خو ستا د نوم پیغور یې راکړه چې هغه خدای ته دې ووایه چې دې جوړه کړي که نه نو خدای ستا د نوم پیغور نه شم زغملی خو دوه خبرې دي یا مې جوړه کړه یا مې مړه کړه په دې خپلو سترګو نیم خو ستا د نوم پیغور راکوي نه شم زغملی قسم دې له لاسې په مخ نور راښکلې چې خدای ورته سترګې د هغې نه ښکلې واپس کړه چې بار ووته نه بوجه څنګه زموږ خدایانو پورې ټوکې کې نو ړندی کړې که نه خپل خدای ته دې ووایه وایي ما مې خپل خدای ته ووایي ما له سترګې جوړې کړې حضرت ابوبکر صدیق پې رحم راغی یو ځل ماشومانو نیولې وه او کوتکې اوسئ ماشومان دا غریبه او ماشومانو سره کوتکې دي او چا سره کاڼي دي او چا سره لوټي دي څوک ترې کمیس راکاږي څوک ترې لوپټه راکاږي څوک یې په کال ولي او دا والۍ په کوتک ووایي او ورپسې چغې وباسي او دا وایي لا اله ماشومان نو بعد کې چغه وایي لا اله الا محمد رسول لا اله الا الله محمد رسول الله او ماشومان په کاڼو او که چوکو ووهه او د غنو پس لختو ووهه حضرت ابوبکر صدیق ته راغی وی جلل یا خدایه دا بوډۍ ښځه څومره کمزورې او ماشومانو راګېره کړې ده په به یې وارشته وضع دی شپږ اوه غلامان دقه په سختۍ کې مبتلا دي حضرت ابوبکر صدیق په بیه اخېست حضرت بلال ته نه او آزاد کړي دا ملګري خدای حضور پاک لور حضرت بی بی سمیه رضی الله تعالی عنها تاریخ چې بیان کوي سترګو نه نه اوښکې نه ډېرې به وبایئ دې خپې پورې پلې وتړوله او دې بلې خپې پورې موله پلې وتړه او یو پلې یو اوښ پورې وتړه او بل پلې بل اوښ پورې وتړه او دا یو اوښ یې داسې روان که او دا بل اوښ یې داسې روان وي په دا میز به دې شله نو دا غریبه په جلا شوه د ابوجهل ورته وایي دا ته مې نه وې چې نه شې زغملی دا مرګ واپس خپل دین ته زور ته راځې که نه راځې وی نه وی سمه شه وی نه لا اله الا الله احد الله یو دا مې ایمان دی او نبي علیه السلام نوم بیا غېشته کې د خدای پیغمبر دی وی دا جاړې ولې وی جالم په دې چې یې پوټینې غوندې وجود مې دی او یو څو منټه کې به رانه سوځي او ختمه به شي افسوس چې زما په وجود څومره ویښته دی او دومره ساګانې راکېوي او هره سا مې ایمان نه دغسې قربان کړی وي چې داسې قربان و په منځ یې غریب اوښلو او نور یې ورسره ډېره بیادبي کړې ایمان یې نه دی پرېښودی داسې ملګري خدای ورکړه دا د سیاسي پاټو ملګري نه چې نن نوکري ورکوې تا سره نن نشته نو بل سره نن پیسې ورکوې تا سره پیسې نشته بیا بل سره دا نه داسې نه دا ملګري نه دا د حضور پاک ملګري دې ته ایمان و ایمان لته کوشي نن خو په لسو شلو روکو ګورې مونږ نه ایمان هم پرېږدو خفه کېږې په معمولي خبرو دا دغه والا راشي دا غلط انجیوز والا دا ګنده والا چې دا پیسې میسې ورکوي موټرګي چاله ورکوي چاله یې 100 روپۍ ورکوي ډېرو خلک د هغې په برکت لاړل دین یې پرېښوده څوک پرویزیان شو څوک په بل طرف شو څوک په بل طرف شو څوک په بل طرف شو پیسې لپاره خلک ایمان پرېښود دغه ایمان چې دی صحابه و مونږ ته رارسول
په دغه تکلیف یې مونږ ته را رسولی دی. د دغه صحابو سره څه دي؟ جامې شلېدلې، ډوډۍ نشته، نار نهور دي، نار نهور او تکلیفونه دي پې. او نبي علیه السلام ته وایي مونږ ته خو جنګ به نه کوې. بني اسرائیل وایي ته خدای دې جنګ کوه مونږ نه کوو. دوی څه وایي؟ صاحب حکم کوه. چې مدینې ته هجرت وشولو یو شمېر ته حکم وکړو، حکم مې راته وکړه. وزارول یې قربان کړل که نه؟ حضور پاک د بدر په غزا کې او 1000 کسان کافران دي او صحابه سره ټوټل 8 توري دي او کافرو سره 1000 په 1000 توري دي. مسلح لښکر دی، زغرې چولې دي، نیزې ورسره دي، اسونه اوښان ورسره دي، صحابه سره څه دي؟ نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم مشوره کوله د ملګرو سره. وایي څنګه وکړو؟ مشوره ورسره کوي. اشیروا علی ایها الناس، مشوره راکړي. نو یو صحابي پکې پاڅېده، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخامخ ودرېده. وایي د الله رسوله موږ د موسی علیه السلام قوم خو نه یو چې موسی علیه السلام ته وایي زه ته او خدای دې جنګ کوې، موږ به دلته ناست یو. موږ هغسې نه یو. موږ به ستا نه مخکې روان یو، ستا نه وروستو به روان یو، ستا نه ښي طرف ته به روان یو، ستا نه ګس طرف ته به روان یو. او قسم دې دا خو لا اوله خبره ده که ته مونږ ته وایې چې دا ځانونه او څاروي په دې دریاب ور وغورځوې، په دې دریاب باندې ځان ور غورځوو. چې حضور پاک د دې صحابي دا خبرې واورېدلې. مقداد ابن اسود د دې صحابي نوم رضی الله عنه چې دا خبرې واورېدې نو مخ یې رڼا وکړه، خوشحاله شو. نو زه اکثر ویل بني اسرائیلو نعمتونو ته ګوره او تیزنتوب ته یې ګوره. او زمونږ د پیغمبر علیه السلام د صحابو کمزورتیا د وجود ته ګوره او شلېدلو سپلو جامو ته یې ګوره او غیرت او ایمان ته یې ګوره. داسې ملګري خدای یې ورکړه. یو جهاد دی، یو زنانه راله پیغمبر علیه السلام ته ودرېدله او جللې. وی صاحب یو ماشوم بچی ورسره په غېږ کې دی، ورنې کې. وی صاحب بېګا مې هم یې جلل چې خدایه زما دومره څوک نشته چې د نبي علیه السلام سره جهاد له ولېږم. ډېر حضور پاک ملګرتیا وکړي، دومره نشته. جللې مې دی. نو ما ته اجازت راکړه چې زه د سره لاړه شم. وی نه، ښځو ته خو اجازت نشته. ښه ته به په میدان د جنګ کې او غشي به در باندې بریږي او تورې به بریږي او زما به څوک نه کې ستا مخکې ودرېږي. ما له اجازت راوی نه، ښځو ته اجازت نشته. وی ښه دا ماشوم بچی مې ځان سره بوز. وی په دې بچي دې څه وکړم؟ ماشومانو باندې خو دا خو د وروري ماشوم دی. وی زه راته چل ښیم. وی دا یو صحابي له ورکه یو ملګري له چې ځان سره یې در وولي. که چرتې پتا د تورې نیزې غزار چا کو نو دې به د تغدال په شان مخکې نیسي. دې ټوکلي ټوکلي شي پروا نشته خو چې تا خدای بچ کړي. دا ملګري خدای حضور پاک له ورکړه. د احد په غزا کې حضرت طلحه بن عبیدالله دا یو د عشره مبشرونه دی. یو وخت کې په نبي علیه السلام دا کافر راغونډ شو، سخت غزارونه یې پې شروع وکړو. قسم دې په دې خپلو لاسونو باندې به یې د نبي علیه السلام نه غشي راتمبول. 14 زخمونه یې په دې لاسونو کې پیدا شو. لاسونه یو لاس یې مکمل شل شو، مکمل شل ختم شو. سو په پلار د سره داسې وکړي قسم دې چې پرې راشي پلار بیا په ځای پرېښو تښتېدلی دی. بابا ته پېښ او کار نه پېښ. د بوډۍ قصه یاده ده که ځای ناجوړه و بوډۍ به چغې والې ازوی مخکې وی بچي وي ستا دا بیماري خدای په ما راولي خو تا دې خدای جوړ کړي. اسرائیل علیه السلام راغی بوډۍ ته وایي وی ستا ټیم پوره دی. وی روغ او رلدور پېژنې او که نه؟ تا چې مو څه پورې چغې والې اوس لیدلي لو که نو داسې والله که څوک پلار او مور سره وکړي کوم چې صحابو د حضور پاک سره. یو بل صحابي د حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه د غشو د ویشتو ډېر زیات ماهر د غشو به یې ویشته. نو نبي علیه السلام مبارک به دا لاس په دې تندي داسې کېښود او د دې شیش ته به یې کتل چې دا په هدف لګي که نه لګي، کافر پرې لګي که نه. دې څه وایي وایي د الله رسوله ما نه شاته ودرېږه، نحرې دونه نحرې، ځکه چې زه غزار کوم نو دشمن په ما غزار کوي. نو هسې نه ته ونه لګې زما نه شاته ودرېږه چې تا باندې څوک غزار کوي چې زه ولګېږم خو چې ته بچ شې. نو نبي علیه السلام مبارک به یو آواز ورکړی دی. قسم دې دومره لوی انعام دا چاته هم نه دی حاصل کوم چې دې صحابي ته حاصل. د به کله غشي ویشته رسول الله مبارک به ول آواز ورکاو ارمی یا سعدو فداک ابي و امي. ای سعد اوله زما مور پلار تا نه قربان. صرف 2 صحابو ته پیغمبر علیه السلام دا لفظ ویلی دی. اوله ای سعده مور او پلار مې درونه قربان. دا د هغه وایي چې زما دپاره لویه خبره ده چې ما نه د خدای پیغمبر مور پلار قربان کړي. حج زه تللی وم هلته مې یو ملګري و ما ته یې راځه د نبي علیه السلام یو لینده ده او یو غشي دی چې درته وښیم. ما ویې ښه هغه ته پته نه وه اته نو خبر دې بوتلم
یو ځای کې څه نوادرات پراته وو. یو خشته غوندې چبوترۍ مزېداره جوړه کړې او شیشه ته ګیر چاپېره ته وه او د اوسپنې جنګلم ته ته وه او په هغې په منځ کې لینده پرته وه، غټه لینده، لویه، داسې لویه لینده وه. ما دا مونږ خو دا لیندې ولې ویل لویه غټه داسې زما د 2 لاسو نه اوږده وه، غټه لینده وه او ورسره یو غشی پروت و، غټ اوږد غشی. وی دا د پیغمبر علیه السلام لینده ده. زه چې ورنږدې شوم او ما ورته وکتل نو لاندې یې ورسره دا لفظ لیکلی و چې ارمي یا سعدو فداک ابي و امي، اوله ای سعده زما مور پلار درنه قربان. ما هغه ته ویل دا د حضور پاک لینده نه ده، دا هغه لینده ده چې حضرت سعد ابن ابي وقاص د حضور پاک په مخ کې پې ویشتل کړي او دا هغه غشی دی لاندې یې ورته لیکلي. بیا چې بل ځل لاړم ومې کتل هغه ځای نه هغه نوادرات یې ته بل خوا منتقل کړي ومې نه لیدل. دا صحابه وو، دا څه ملګري خدای ورکړل. والذین معه اشداء علی الکفار. قرآن شریف کې الله وایي هغه کسان چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملګري د کافرو په مقابله کې ډېر زیات سخت. دې د ځان پروا ساتلې ده او دې د پلار پروا ساتلې ده او دې د مور پروا ساتلې. سړي خو څه کې ښځو ته ګوره، ښځو ته یو بیبي د حضرت خنسا رضی الله تعالی عنها او دا جنگ هم د حضور پاک په زمانه کې نه دی، د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې د قادسیې جنگ دی. د دې بیبي څلور زامن و زلمي د شپې یې کېنول څلور واړه. ای بچو زه ستاسو څنګه مور یم؟ ستاسو د پلار په عزت ما په جامه داغ لګولی دی که نه؟ وایي نه مور تا موږ سره خپل سر سپین کو او دې هم حالانکې عربو کې به دا رواج و چې یو خاوند به مړ شو زر به بل کو، تا موږ سره سر سپین کو بل خاوند دې نه دی کړی او زمونږ د پلار غیرت او حیا او عزت ته محفوظ ساتلی او زمونږ ډېر ښه تربیت کړی. وی ښه بچې زما حق خو به اوس منې که او مورې ته چې څه حکم کې من. وی سار له جنگ دی، جهاد دی، د حضور پاک دی او خلیفه امیر المؤمنین او د کافرو په منځ کې د عیسایانو نو تاسو به مهرباني کوئ د جنګ نه به ځئ. مورې مونږ خو بلاوې تا نه تپوس به کوو، اصله چې مونږ زو ته خفه نه شې بې نه سار نه به ځئ. خو داسې جنگ به نه ګورئ چې کله د جنگ اور ګرم شي ګرم نو یو به وردانګې چې د جنگ اور ګرم شي او که معمولي غوندې بزدلي یا سستیم ښکاره کړه نو زه تاسو باندې الله ګواه کوم لوی الله چې د قیامت په ورځ به ما خپل حق تاسو ته نه بخلي. وبکې یو مور داسې نن سبا خو چې بچې د غرمې د ماسپښین مانځله ځي مور ورته بچې ګرمي ده کور وکړه، بچې تیاره ده خیر عمل دې کور وکړه، بچې ښه نه ښکاري دا ګیره سره ښه نه ښکاري ښه داسې مه پرېږده بیا چې وادو کې بیا به یې پرېږده. نن مور او پلار بچي د دین له منې کوي او دغه مور د خاوند یې نشته او څلور زامن یې دي چې جنګ کله شروع شو دا یو زوی یې ورغی شهید شو، دا بل ورغی شهید شو، دا بل ورغی شهید شو، دا بل هم ورغی شهید شو. وی دې له خبر څنګه ورکړو؟ دا مور یې چې ته لیونی نه شي دا راله وی زما بچي کم دی ما ته خپل زامن وښایه. د څلور والا زامن دقسې شهیدان پراته دي نو خلک وایي نن به خنسا لیونی وي ځکه چې څلورو زلمو زامنو وینې وګوري دا به لیونی شي. نو راله مخامخ ورته ودرېدله وی بچې خلک وایي چې نن به خنسا لیونی وي. نه نن خنسا لیونی نه ده، تاسو له مبارکۍ له راغلی اوس خوشحاله شوم، زه مې خوشحاله شوم چې د قیامت په ورځ د رسول الله مبارک مخ کې خنسا سرخرو ولاړ او ستاسو پلار ته زه سرخرو ولاړ یم ستا بچي ستا په مشن لاړه. داسې ملګري داسې ښځې خدای حضور پاک له په ملګرو کې ورکړه، داسې ملګري خدای ورکړه. دین خدای مضبوط کا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د هغه د ملګرو په ذریعه باندې دا کلکو هر قسمه تکلیفات یې برداشت کړل. حضرت حمزه رضی الله عنه چې کله شهید شو او کافرانو ته اینه راوویستل او زړې ته یې راوویست او چکونه یې پرې ولګول او دا غوږونه یې پرې کړي وو، پوزه یې پرې کړی وو، شونډې یې پرې کړی وې، روزې یې پرې کړی وې او دې کې یې تار اچولی وو، امیل کړی وو او هندۍ غاړه کې یې چولي وو او ګډېده به چې قسم دې حضور پاک ټیک نه شو ورته لکه ترې دی که نه او دومره ظلم شوی دی. نبي علیه السلام وجړل وی ما خو د کافرو د ملو متعلق هم داسې نه دي کړی او دا ارم مې هم نه دی کړی چې داسې به دا وکړې دا به نه کوې، دې ظالمانو خو زما د ملک سره دومره ظلم او زیاتې کړی. وی ژوند یې غواړي چې دې ښخ نه کړم په دې میدان یې پرېږدم چې دا مارغان راشي او حیوانات راشي او د هغوی یې دا غوښې وخوري چې د قیامت پر ورځ نور خلک د قبرونو نه پاسي او زما د ترک غوښې د مارغانو د حیواناتو د وجود نه روځي او دې ته جوړ شي. دونه په نبي اسلام پریشان و. نو خور یې د حضور پاک تور بیبي صفیه را روانه وه. نبي اسلام چې اویس د الله رسوله ترور دی د صفیه را روانه ده دا خو ته د حمزه ویلي دا رور خو دا پریشانه به شي
ځکه چې پوزه نشته، شونډې نشته، سترګې نشته، غوږونه نشته او سینه شلېدلې ده او زړه نشته، اینې نشته. ورشه وي منې کې زبیر یې ترور زوی دی زبیره ورشه مور دې منې که. حضرت زبیر ورغی، مور یې تېزه را روانه ورته ودرېد، وایي مور یې ودرېږه. هغه دومره بهادره ښځه وه، دې زوی له دیکه ور په اخ یې غورځو، اخ یې غورځو، لرې شه زما منې کې د خپل ورور د ملاقات نه. زوی ول آواز ورکړه، وایي نورې نبي علیه السلام وایي چې منې که. بس ودرېده. چې خبره د حضور پاک شو نو فورا ودرېده. ورشه بچې نبي علیه السلام ته ووایه چې ته مې په کومه وجه منې کې نو په هغه وجه نیم راغلی. زما ورواره به وایي چې دا به ویر کوي، نوحه به کوي، ویر به کوي او ګریوان به شلی او ضرور دا مخ به وویني نو پریشانه به شي. واره ته مې ووایه چې زه د هر څه نه خبر یم، ما ته پته لګېدلې چې زما ورور سره څه شوي، هر څه نه خبر یم، ویر نه کوم نه مخ وام، صرف دې لازم چې خپل رور له مبارکباد ورکم د جنت، مبارکي ورکوم. حضور پاک ته الوی وی صاحب دقسې مور مې وایي وایي ښځې لاله شو دي ګورې دی دی داسې ملګري خدای ورکړه، داسې زنانه، داسې ماشومان. قسم دې دا ماشومان بچي نه دي چې جهاد له به حضور پاک ته یو به یې ما ځان سره بوځي بل ما بوځه. نبی همې 15 سال نه کم بچې به جنګ له نه ځي، 15 کلن نه کم به نه ځي، جهاد له به بلکل نه ځي. نو یو به وی جي زه هغه له چې اجازت ورکړه، یو صحابیه بل ته وایي وی هغه له دې صاحب اجازت ورکړه ما له نه راکې، وی هغه عمر 15 کاله دی او ستا کم دی، وی نه ده ما سره په پرزول وکړه، که ما راوپرځو بیا به ما له اجازت راکوې او که زه یې راوپرځولم نو بیا راله اجازت مه راکوه. نو دواړه به په کبډې شو، د چې په کبډې شو نو یې راوپرځو، وی صاحب وګوره که نه ما نه کمزوری دی، ما له به اوس خامخا اجازت راکړي. او چې صفونه به کله جوړېدل، صفونه چې نبي صاحب کتل چې ماشومان ته وباسي، قسم مې دې په ذات تعالی بعضې ماشومان به په لوکو ودرېدل، په دې پنجو به د ځان به یې چت که چې ماونه باسي له صف نه چې دا راکوټی داسې ملګري خدای ورکړی. نن موږ زکات ته باندې ورجوړو، زکات ته نن موږ صدقې ته باندې جوړو، نن موږ بوز ته باندې جوړو، نن موږ ذکر ته باندې جوړو، نن موږ جومات ته باندې جوړو، خیرات ته باندې جوړو. دومره محنت سره دا دین مونږ ته منتقل شوی راغلی او دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ملګري. قرآن شریف کې الله فرمایي والذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق، هدایت او وشتلو دین سره خدای دا خپل پیغمبر راولېږي لیظهره علی الدین کله، چې دا دین په ټولو دینونو باندې غالب کړي. وکفا بالله، الله وی زی ګوي او بیا وایي چې دا څوک دی چې دا دین بخوري، دا محمد دی صلی الله علیه وسلم رسول الله، الله رسول دی. والذین معه، هغه خلک چې د سره ملګري دي، اشداء علی الکفار، د کافرانو مقابله کې ډېر سخت، کافر سره نرمي نه کوي، رحماء بینهم، یو بل سره رحم کوي، کافر مقابله کې سخت او خپل منځ کې سره رحم کوونکي. تراهم رکعا سجدا، او په هر وخت به الله ته په سجدو په رکوع پراته دي. یبتغون فضلا من الله ورضوانا، دا خدای فضل او رضا به طلب کوي. سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، دومره سجدې به کوي چې پر یې تندورو چاپې لګېدلي د سجدو د وخت، مخ به یې رڼا ښکاري د سجدو د وجې نه. ذلک مثلهم فی التورات ومثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطه فآزره فاستوى. قرآن شریف کې الله وایي دوی د دې مثالونه ما په تورات کې ذکر کړي، په انجیل کې مې ذکر کړي. نو دا دین ته خدای غالب ګرځولی دی په دې نورو دینونو، دا د حضور پاک د حقانیت د وجې نه او د صحابه کرامو د دغه محنت او مشقت د وجې نه دین خو تر اوسه پورې خدای مونږ دین ته راورسوو. اوس هم که مونږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا دین هغسې وګڼه چې څنګه صحابه وګڼلې، اسم دې سپنې هر څه به ټیک ټاک، نه به ډله بازۍ وي او نه به تفریقه بازۍ وي. او موږ د حضور پاک راوړلی شوي دین خپل دین نه دی ګڼلی، مونږ ته دنیا خپله ښکاري، دین پردی ښکاري. دنیا له جنګ هم کوو، جګړه هم کوو، یو بل سره روان هم کوو، دین له نه کوو. مونږ ته مال، دولت، کارخانه، پتې، دکان دا خپل ښکاري، دین پردی ښکاري. دین نه موږ چا سره جګړه وکړه او نه په دې مې غیرت وکړو او پټي له جنګ هم کوو، دکان له جنګ هم کوو، پیسې دولت له جنګ هم کوو، روان هم پرې کوو او یو بل سره پرې دښمنۍ هم کوو. داسې ده که نه؟ څومره دښمنۍ او روانې طرفګنۍ چې مونږ کوو، د پیسې دپاره یې کوو، د ښځې دپاره یې کوو، د مال دپاره یې کوو، جایداد کارخانې له یې کوو. دین له څو پیچې ما کړی، زموږ مخکې خدای پسې خلک خبرې کوي، رسول پسې خلک خبرې کوي، مدرسو پسې خلک خبرې کوي، عالمانو پسې خلک خبرې کوي. عالمان خو تا ته دین ښیي که نه، نور پکې څه دي؟ د خدای لار درته ښیي، قرآن درته ښیي، د پیغمبر حدیث درته ښیي، خدای ته دې رسوي. مونږ هېڅ غږ نه کوو. معلومیږي دا چې دا هر څه مونږ ته خپل نه ښکاري، دا راته پردي ښکاري.
صحابو ته خپل ښکارېدل ځکه یې فدانونه قربانول. نو خدای دې دا دین مونږ ته خپل کې خپل. په دې آیت کریمه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق فرمایي چې ما نبی علیه السلام دې لپاره راولېږه چې د اسلام د دین غلبه راولي په نورو دینونو. د تیر جمعو داسې نه د نبی علیه السلام د سیرت بیان شروع کړی دی او نن د دې آیت متعلق د نبی علیه السلام د دین د غلبې بیان درته کوم. مرلو څنګه چې یو طرف ته کافران مخالفت کوي او زور لګوي، بل خوا خدای پاک د حضور پاک مخلصان ملګري پیدا کوي. یو کس راځي او پټ پټ مسلمانېږي او د مکې کافر چې ته خبرېږي نو هغوی له سزاګانې ورکوي. جګړې شروع شي. یې مسلمان دی او پلار کافر، پلار مسلمان دی زوی کافر، خاون مسلمان دی ښځه کافره، ښځه مسلمانه د خاون کافر. په قوم کې بعضې کسان مسلمانان دي بعضې کافران. لانجه جوړه شو. د مکې کافر پریشان او په دې کې چې دا خو زموږ په دې کلي کې د نوې عقیدې خلک پیدا شو او زموږ خدایانو پسې بد ردوي او زموږ دین ته خراب دي، نو یې څوک یو ډله یې جوړه کړه. وی تاسو لاړ شئ مدینې ته، او مدینه کې یهودیان اوسېدل، اهل کتاب دی ورته وی. وی د هغې نه تپوس وکړئ او البته ووایه چې دغسې یو هلک زمونږ په کلي کې پیدا دی او اوس یې نوي دین خورول شروع کړي دي، له موږ څوک وو؟ د کتاب خاوندان دي یهودیان عیسایان. نو که هغې یهودیانو ووایي چې بس همدا رښتونی پیغمبر دی نو بیا به ټیک یې، او که هغې وي چې نه دروغجن دی نو بیا نه منو. هغه جرګه چې لاغه د مدینې یهودو له هغې سره یې خبرې وکړې او د حضور پاک ټول حالات یې ورته بیان کړل چې د پیغمبرۍ نه مخکې داسې و او د پیغمبرۍ نه پس داسې دی. هغوی ورته وی یو درې تپوس ته وکړې. که د دوو جواب یې دله، یو دا تپوس ته وکړې چې غار کې بعضې خلک وو چې هغه ورک شوي دي، دا څوک دی او دا ولې. دویم ته دا تپوس وکړئ چې یو انسان دی هغه د دنیا د یو سر نه د بل سره پورې سفر کړی دی، مشرق نه مغربه پورې، دا څوک او دا سفر یې څنګه و. نو که د دې دواړو جواب یې دله درکړه نو دا به ټیک پیغمبر یې. او دریم ته د روح تپوس وکړې. نو که د روح په مسله کې خبره نه ته وسپارله او داسې برابر جواب یې درته پیش نه که، نو دا به رښتونی پیغمبر یې. او که دا مخکې دوه خبرې داسې وې چې دې کې درته پوره بیان ونه کړی شو او د روح په مسله کې د خپل عقل متعلق خبرې وکړې، نو دا به دروغجن پیغمبر یې. دې چې رالل ډېر خوشحاله و. ای بس نن زموږ د نبی علیه السلام سره فیصله کن مسله ده، نن اخیری خبرې دي. نبی علیه السلام مبارک ته وی چې مونږ د یهودیانو نه تپوس کړی دی او یو درې تپوسه د نه کو، دا تپوسونه بغیر د پیغمبر نه بل چاته نه دي معلوم. نو که تا جواب راکړه نو مونږ به دې ومنو ته به رښتونی پیغمبر یې، که دې را نه کړه نو بیا به دروغجن پیغمبر یې. ای وایه جواب به درکړم. د حضور پاک نه دا انشاءالله لفظ یې شو، ایثار به دله جواب درکړم. نو خدای پاک د مسلمان د پاره دا یو آداب یې ښودي دي چې یو کار کې چې سبا به کوم بله ورځ به کوم نو انشاءالله به ورسره وی، دا به خامخا وی. او که داسې دي وي چې دا زه کوم، دا به سبا کوم، دا به بله ورځ کوم، او په ځان د اعتماد وکړو انشاءالله دې نه وي، نو دا کار به سمې نه خوري. انشاءالله ډېر برکتونه دي. انشاءالله معنا دا چې الله ته منظوری. یو خو که یو کار دی چا سره واده وکړو انشاءالله دی وي، او د واده خلافي وشوه انسان قصدن د غلطي انسان نه وشي، د ګناه نه به بچ شي. خدای ته مو منظوره نه وه که نه، ځکه تا وایې که خدای ته منظور وي داسې به کوم، نو بس خدای ته مو منظوره نه وه کار پاتې شي. د یو څو ورځې پس دا آیت نازل شو، ولا تقولن لشین انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله، چې یو کار وی سبا به کوم انشاءالله ورسره وایه. دا څو ورځې چې مې درته وحې لیک کړه په دې وجه چې ته انشاءالله نه ووایې. بیا نبی علیه السلام راغونډ کړل کافران، نو ورته یې د اصحاب کهفو قصه واوروله چې کوم کسان په غار کې ګیر وو، دا څوک وو، دا څومره وو، دا ولې ګیر وو. نو قرآن شریف کې د اصحاب کهف واقع ده، هغه یې ورته اول له اخره پورې ذکر کړه. او هغه بادشاه چې د مشرق نه مغربه پورې ګرځېدلی په دنیا حکومت کوي دا څوک دی، نو د ذوالقرنین قصه دا ورته خدای پاک په قرآن شریف کې راولېږله او کافرانو ته بیان کړه. او د روح متعلق تپوس یې ترې وکړه، وی قل الروح من امر ربي، بس دا د خدای یو حکم دی، دې کې د عقل دخل نشته. خدای چې غواړي په خپل حکم
انسان جمدی کی او چې وغواړي خدای یو حکم وکړي انسان نه سو باسي دغه د الله حکم دا بس یو روح دا الله یو عمل دی دا الله یو کار دی جوابونه خو ټیک میلاو شو دی راغون چې خپل منځ کې مشورې کولې چې یهودیانو مونږ ته څه ویلي هغه تپوسونه مو کړل هغې چې څه وی چې جواب داسې درکوي هغه یې پوره راکړل معلومیږي دا چې دا خو رښتونی پیغمبر دی وی نه غټ جادوګر نه وی وی کاهن دی جادوګر دی نه منو بیا دی جبل ابي قبیس د پاسه حضور پاک یو ځل ولاړ دا د مکې مکرمې نه مشرقي جانب ته یو غټ غر دی اوس پې د بادشاه محل دی د په هغې ولاړو ابوجهل او دا کسان ورپسې وروختل ای وایه که نه څه نوې خبرې ټوکه بیا وپورې کړو ای نن دې څه نوې معجزه شته که نشته حضور پاک ورته وفرمیل ځای وایې څه معجزه ده څه معنی غواړئ ای دا سپومې به راته دوه ځایه نه کړي دا ګوره ټوکې یې ورپورې کړل حضور پاک وی ښه سپومې ته اشاره وکړه داسې نیمه په غر پاتې شو نیمه خوا لاړه او بیا دواړه یو ځای شو اقتربت الساعه وانشق القمر وی دا تا په مونږ نظربندي وکړه جادو دې وکړه حضور پاک وی یو تپوس ته نه کو دې جادو په مخامخ حاضرو خلکو چلیږي که نه په شاته غیب وي په هغې نه چلیږي وی نه په حاضرینو چلیږي وی ښه د مکې د مړو خلکو نه تپوس چې د مکې په کورونو کې کم خلک وو هغه یې رالل کور یې تپوس وکړو ټولو خلکو یې لکه سپومې داسې نیمه شو بیا یو ځای شو ټول مکه کې ولیدلی شو وی ښه د قافلې والا نه هم تپوس وکړئ ستاسو کومې قافلې چې شام ته یمن ته تللي دي چې هغې راشي هغې نه تپوس وکړئ زه په تاسو خو زما نظربندي او جادو چلېد په هغې خو به نی چلېدل د شام او د یمن نه چې کوم خلک د تجارت په قافله کې واپس رالل هغې له یې تپوس کوي په پلانکې شپه خو تاسو څه ناشنا نه ولیدلې وی ولې نه سپومې نیمه شوي و نیمه یو خوا تلې و نیمه بل خوا او بیا یو ځای شوي ستا جادو ډېر غږ ته پار دی خلکو باندې چلیږي وی نه منه حضور پاک خو چې کم سنجیده هوښیار خلک او کبرجن خلک نو هغې چې دا خبرې دي دی نو هغې ورو مسلمانېدل خدای ورسره د مسلمانۍ غلبه پیدا کړه دا ابوجهل عتبه امیه شیبه دا غټ غټ سرداران دا کبرجنو دي ځکه اسلام نه قبله دی به وی چې دا اوسه پورې هلک و رکوټې زمونږ کشر او موږ مشران یو نو دی به سیم زمونږ مشري کوي د کشر مشري خلک نشي برداشت کول چا به وی دی غریب دی او موږ مالدار یو نو مالدار خلک دا غریب مشري کوم ځای برداشت کولی شي او چا به وی دی یتیم دی پلار یې نشته د پیدایش نه مخکې وفات او موږ خو د قوم خاوندان یو مت یو طاقتونه او دولتونه هر څه شته نو موږ به د ده مشري څنګه قبوله کړو د دې لکه فرعون چې به موسی علیه السلام ته لاس اوچت کړه وی زما لاس کې بنګړي دي بنګړي وی ستا لاس کې څه دي ته خو غریب مولی څنګه ستا تابعداري وکړم نه د بنګله شته نه د بلډینګ شته نه د باغونه شته او نه د نهرونه شته فرعون به ورته وي او زما باغونه دي زما نهرونه دي زما بنګلې دي لاس کې مې بنګړي دي ستا څه دي د ستا تابعداري وکړم دا کبري کبرجن سړی د کبر نشه چې د چا په سر کې دی حق ته نه ګوري چې حق کم طرف ته دی هغه دې ته ګوري چې زه به د دې کشر د دې غریب د دې بېکسه څنګه تابعداري وکړم او ده ته به مشر ویم دقه رنګې دا عتبه او شیبه او امیه دا خلک دا کبرجنو د منډو خاوندانو د مال خاوندانو د قوم خاوندانو د هغې زمانې د وسلې خاوندانو حضور پاک دا د دې څیزونو خاوند و هغه د عزت خاوند و هغه د صدق رښتینولۍ خاوند و هغه د وعدې د وفا خاوند و هغه د مسلمان د خدمت خاوند و د ده مشري به څنګه ومنو دا سپېره خلک و مردار لاړل د جهنم خشاک شو خو خدای ورو غلبه ورکوله داسې ملګري خدای نبی علیه السلام له ورکړل چې تر قیامته پورې د هغې مثال به په مخ د ځمکه پیدا نه شي اسم نو ګورې ښه صحابو سره څه چاله چې مال ورکوي او په مال لکه اوس دا سیاسي لیډران دی کشرانو له مال ورکوي نو چې مال ورکوي نو زنده‌باد هم وایي چغه هم وایي او په کور جندم لګوي او چې لږ پې مال بند کړي نو بیا بلې پاتۍ ته منډه کړي تاسو وینئ که نه یو یې پاتۍ نه بلې ته بلې نه بلې ته دا منډې تړلې سلسله وایي دېغ ته ټکي لا وایي چې که مال پې بندېږي نو اخوا منډه وایي نوکري در کوم نو هلته ځي بل دی نوکري نه ورکوي هغې نه اخوا منډه وایي د دنیا د لالچ د وجې نه دا خلک د پاتې یو نه بل خوا بل نه بل خوا منډې تړلې شروع کړي دي لیکن د حضور پاک تابعدار د نبی علیه السلام صحابه هغې د دنیا په لالچ د حضور پاک ملګري نو هغې تر مرګه پورې د حضور پاک پر اولې شوي دین قایم پاتې شي بله جنډه یې ونه لګوله کومه چې د حضور پاک جنډه وه
او کوم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري وه او اسلام والا جنده بس حق ته قبول کړه. نه پکې څوک یهودي شوی دی او نه څوک عیسائی شوی دی او نه څوک واپس بت پرست شوی دی. قایم کلک ودرېدل. داسې ملګري لکه له حیران شم که نه. زم صحابه غریبانان به په شلېدلو څپلو کې ګرځېدل، څپلی به یې خپلې نه شلېدلو کې په سفر د جهاد په سفر به تلل. یو جهاد دی هغې غزا نوم څه دی؟ هغه جهاد چې صحابه کرامو کړی دی نو داسې په تکلیف یې کړی دی چې د حد نه وتی. په دومره تکلیف کې د صحابو د خپې شلېدلې وي، د خپو نوکان یې پرېوځي. او جهاد لم یو سړي دی او څپلی نی او خپې چې اوچوي او د خپو نوکان پرېوځي. په دومره تکلیف باندې صحابه کرامو هغه جهاد کړی. جامې نشته د غریبانانو، هېڅ قسمه درک نه لګي. یو لنګ به و او کمیس به نه و، لنګ کې به یې ګزاره کوله. دا ژوند یې تېر کړی او داسې زندګي تېره کړې ده چې د یخنۍ نه به خواران رپېدل نو د څاروي دا سرمن دا به یې راواغېسته نو په دې نیز کې به یې ولې سوري وکړه نو په دې سر کې به یې ور واغوستله نو په دې خېټه به یې پپوړي باندې وتړله. دی کوټ و، دی واسکټ و، په دې طریقې خپله ګزاره کړې ده. داسې به څوک نن سبا که داسې جامه چا واغوسته څوک ورسره کښېني نه، خلک به ترې نفرت کوي چې دا لا څوک دی. په دې طریقه که دا جامې وې د غریبانانو او یو صادر به و، جامې نه وې، هغه به یې څه کړی و، هغه به یې ځان نه تاو کړی و نو په یو لاس به یې کلک نیولی و چې عورت مې ښکاره نه شي. چې منځونه به یې کول په مدینه شریفه کې، منځونه به یې کول نو نبي کریم صلی الله ښځې به شاته صفونو کې ولاړې وي، سړي مخکې نو حضور پاک به ښځو ته وي تاسو مخکې سرونه مه پورته کوئ د سړو نه، چې دوی سر پورته کړي نو هله سر پورته کوئ. ولې هسې نه لنډي څادرونه دي، تاسو سر پورته کړئ او د سړو په عورت نظر ونه لګي. دا ژوند غزوه ذات الرقاع دا یو غزا ده. ذات الرقاع ورته ولې وایي؟ دې خپې شلېدلې وې، نوکان یې پرېوتي او په ټوکلو باندې ځان له خپې ګنډلې وې. لیکن دغې حالت کې هم د حضور پاک نه رستو شوي نه دي. بل طرف ته مونږ ګورو بني اسرائیلو ته، د موسی علیه السلام عام بني اسرائیل څومره نعمتونه دي. دریاب ورته خدای وشلو او د فرعون نه خدای خلاص کړل. فرعون به پې د دې چولیتوب خدمت کو، لښتي به یې پې پاکول، ټټۍ به یې پې پاکول، ډېرانونه به یې پې پټو تولل. دا خدمت دا چې کم نن سبا زمونږ چوریان کم خدمت کوي، بني اسرائیلو باندې به د فرعون قوم دقه خدمت کو، مزدورۍ به یې پې کولې. او خدای څه وکړل؟ الله هغه بني اسرائیل د فرعون نه خلاص کړل او دریاب یې ورته لارې په دریاب کې پیدا کړې. ګوره د خدای دې نعمتونو ته دریاب یې ورته کرښې کړه او بیا لاندې خټه کې د دریاب په دې ویښ کې ورته هواګانې چلولې چې لاندې ځمکه اوچچي چې دوی په خټو کې غیب نه شي. او دریاب دوی خو قومونه ګڼو نو ګڼې لارې وې، 12 لارې وې. د دریاب اوبه هم شفافي، ولې لکه شیشې غوندې نو شفافیت پیدا کړ چې یو بل ته ښکاري چې ونه یېرېږي. پورې وتل او چې فرعون څنګه راغی په دریاب، نو فرعون خو زور و که نه، وایي دا زما د زور د وجې دا دریاب شلېدلی دی. نو چې را دننه شو نو اوبه پې خدای جوخته کړې، فرعون سره د شپږو لکو لښکر خدای مردار کړ. قرآن شریف کې الله وایي ستاسو دشمن نو ستاسو مخکې مردار کړه وانتم تنظرون، تاسو ورته کتل. دا ګوره څومره احسانات دي. د هغې فرعون د نوکرۍ نه، د هغې د هغه چوړیتوب نه خدای بچ کړل. دریاب ورته خدای شلی، دریاب ورته خدای لاندې اوچوي، دشمن د دوی د مخکې خدای مرداری. او بیا چې وادي تیغ ته لاړل نو لور دی پې کوټې نشته، سمسې نشته، نو خدای ولې وریځ راوسته، انزلنا علیکم المن والسلوى او من او سلوا خدای راوسته، وریځ خدای راوسته غمامه، اپې د پاسه سورې کوي او یخ هواګانې لګي چې دوی باندې نورونه لګي. دروازې د نور نه وریځ او د شپې کولاو فضا مزېداره خشته او خوراک نیست کستامان سبق بودو کوي او چارې به وهی او څه به پټي کوی، ترنجبین به راته. ترنجبین داسې لکه زمونږ د دې کیکر د چیړ یا د پلوسي چیړ په دې اونو پورې چې سال به راپاڅېدل نو حلوا به یې نښتې وه. دا حلوا یو قسم دی، اونو پورې دوی به هغه اونو نه راشکوله او خوړله به یې. دې قاشوغ ته حاجت و نه پکې هډوکي ته وچېږي، هډوکي به ترې غورځوي او د هر مزاج سره موافقه. دا هم نه بعد شعر یو مزاج لخي بل لنیخه. د خدای را طرف نه جنتي غذا، مالدار لم خوند ورکوي او غریب لم خوند ورکوي او غټې هم خوري او ماشوم هم خوري. او سیسې به راتې د ملزانو کې یو قسم د غټې لکه د کمترې برابر غټې سیسې دا به راتې او دوی به د هغې ښکار کو، هغه به یې ځل لروتولی، هغه به یې خوړی. خوراک مفتو کې میلاو شو، اوبه نشته نو خدای ولې چینې را پیدا کړې. لګیا د هر قوم خپله چینه چې جګړې نه کوي، چینې خدای پیدا کړ.
سوري انتظام خدای کوریز ولا راله ډوډۍ ولا خدای د غوښو په شکل کې ورکوي اوبه د چینو په شکل کې میوې ولا ترنجبین خدای ورکوي دشمن نه خدای خلاص کړل مزې چرچیري مزې چرچې نو الله موسی علیه السلام ته وی ښه دون احسانات به قوم سره وکړل او رزق فراخي فراخه ورکوم فراخه نو اوس یو مهرباني دی وکړي دا بیت المقدس د کافرانو په قبضه کې دی بی بوده چې جهاد وکړي دا بیت المقدس آزاد کړي او ډېر هم دي لږ هم نه دي نو موسی علیه السلام ورته د خدای دا ټول نعمتونه یو شمېرل د احسان د سره وکړه خدای دی وکړل اوس زو جهاد له بیت المقدس د کافرو نه ازادو لږ دی موږ ډېر یو دی ورته څه وایي اذهب انت وربك فقاتلا ان راهنا قاعدون اوس هم خلکو سره جنګ زه ته او خدای دې جنګ کوې موږ به دقلته دلته ناست شو موږ جنګ والا نه یو څومره نعمتونه چې جنګ خبره رانه ښه موږ دې دپاره راوستو اوس به جنګونه کوو موږ وجه دی اوسو د نه جنګونه نه شو کولی ته پیشه خدای دې پیشه څونه سپک جواب یې ورکړه موسی علیه السلام اذهب انت وربک ته پیشه خدای دې پیشه او جګړه دې پیشه موږ جنګ والا نه او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته صحابه او تر ټولو نه مخکې لګیا دي صاحب مونږ ته اجازت راکړه دا ظالمان مونږ تنګوي لږ موږ له اجازت راکړئ یو څو څپېړې ورکړو چې بیا دې مونږ ته رانږدې شي وایي نه ګورې جنګ بند بلکل بند د مکې مکرمې ټول جون کې جنګ به نه کوئ یا صاحب د مونږ دا ماشومان په لارو کې ځي دا څپېړې ورکوي زمونږ ښځو له څپېړې ورکوي مونږ کې چې کوم مسلمانان دي هغه مسلمانان وایي او مونږ ته بند کړي چې جواب به نه ورکوي د خبرې جواب قدرې به نه ورکوي نو ته لږ مونږ ازاد کړه چې یو د څلور پکې مونږ هم ووو نو ټیک به شي لږ او به یېرېږي وایي نه غږ به نه کوي بلکل به غږ نه کوي هغوی چې هر څه کوي مدینې منورې ته چې نبي علیه السلام لاړ بیا جهاد فرض شو مکه کې به جهاد لا نه فرض تکلیفونه څو نه دي داسې نه دي که نه چې د اور په سکروټ کو به یې صحابه سملول او په شګو به یې سملول او غدرانې درنې تیږې به یې راواخېستې او په دې سینو د پاسه